بچیه کور ته راشه زویه ډېر د پسغه په کور ته راشه زویه کور ته راشه بچې کور ته راشه ډېر خراب تراب یم زویه کور ته راشه کور ته راشه زویه کور ته راشه بچې کور ته راشه ډېر خراب تراب یم بچې بیمار شوی یم راشه کور ته راشه زویه پته نه لګي چې زه به دې بیا ووینم او که نه کور ته راشه زویه ارسلان دی کور ته راولي نو ډېرې راویښتې چې کور ته راشي چې داسې کم ځای په ودي او خدای دې کور ته راولي نو چې راشي نو ښه به وي ګره अस्सलाम वालेकुम वरहमत الله वबरकातुहू ग्रानू कतुनको शाहिद खान शाहिद मौजूद मजी मर्दान गुलीबाग के दनन یو کال مخکې یو زلمه لاپته شوی دی یقینا د مور او پلار د پاره ډېر غټ درد دی چې بچې په سختو تکلیفاتو کې راغټ کی وغه ورک شي هیڅ پته ونه لګي چې چېرته لاړې اجي هغه تمبه ده چېرته چې غم دی د دې اواز تاسو سره شریکو السلام علیکم وعلیکم السلام ابو څنګه کینې څنګه ورو خیر دی خیر تاسو دعاګانې خیر لري ها دا بچی د څومره عمر و دا بچی مې دا 22 کالو دی 22 کالو څه دیاړي مزدوري به کوله تعلیم به کوو تر سره به صندوقونه کار کوو چې بیا به روزګار شو بیا به ما سره کار کولو ګیلګاري به کوله ته ما سره به منډې ترړې والې دې مجبورۍ لپاره زه لاړم بهر نیمه کې پاتې شو واپس رالم دا بچی رالاړه سهار اته بجې ولامبل کپړې یې واچولې او بس وتېرې بیا واپس کور ته نه راغلی د دې کور نه ووتو او چې دې کور نه وتېرې بیا واپس نه راغلی چا ورسره جنګ جګړه نه وکړې نه چې چا خو جنګ جګړه کور کې نه ده کړې زه خو بهر وم نور د دې ته پتې جي زه خو بهر وم او جي یو کال کې هیڅ پته ونه لګي د خپلوانو یاران دوستانې سوی یاران دوستانې خو موږ له نه دی راغلی او کومو خلکو سره به ناسته پاسته کوله بس دا واړه لکانې دغه ترور زوی او دا بل ترور زوی او دې ترونو سره به ناست یا به چې ته ټیمګری کار لاړ بس ماښام وختي کور ته راغلي دلته دې کور کې به پته نه لګي په دغه وخت به چې چا څه داسې صلاح کړې وتېرې بس بیخي کور ته نه دی راغلی په دې یو کال کې یو خبر هم رانلی چې بچی چېرته دی بیخي نه بیخي پوچې پته مو نه لګي زموږ د دې بچي بیخي پته مو نه لګېده د ده بیخي پته مو نه لګېده خدای خبر دی کوم ولاړه د جمدي پته لګي او نه د مړ پته لګي ته په خپله بار وې چې بچی ورک شو او چې ما په میاشتې او 11 ورځې پس ما ته دې غږ نه کو دغه ما په فیسبوک چې دی ورکړو نو په فیسبوک ما ته پته ولګېده او جی ما ته په فیسبوک پته ولګېدې ما ته غږ نه کو دې ما ته بیخي غږ نه کو چې بس به راشي ناوخته راځي ما وی دا څنګه ناوخته یو پیر تصویرو باسې ما ته راولېږي چې ما ته پته ولګي چې دې په دې کور کې دی خو دې ما ته غږ نه کو دا خو چې په فیسبوک راغی نو ما ته پته ولګېده چې دې کور کې نشته بلکل جی دې نه مخکې داسې چېرته خفه شوی و نه دی خفه شوی خو دلته چې وم نو ما سره به مزدورۍ له تله تره سره به تله ما سره به تله مامدان سره به وتو ما سره به په میاشتو کار کولو بیا به مې ته بیا چې کور ته ځو بس کور ته به راغی ما سره دلته بیا 2-3 ورځې کې بیا به لاړو کالو مزدورۍ له هغه ښکلې ما سره به مزدوري کولو پته نه لګي سره راغلی بس وتېرې نو جمدي پته لګي او نه د مړ پته لګي ستا څومره وخت شو چې بار نه راغلی زما یو میاشت وشوه جي یو میاشت مې وشوه دا لاس دی ولې دا جي ما چې مزدورۍ لپاره د بچو لپاره مړه تړلې وم نو دا جي لاک را پرېوتی بار که دلته دلته نو دا دې ځای کې مات شوی دی څو بچي دي زما مال د خولې 15 دا څوم نمبر و دا وړومبي دویم نمبر دی جي دویم نمبر دی او لږ دی د دې نه مشره د خور ده الله دې را پیدا کړي اړم ورپسې
ډېر زیات خفه دی، ډېر زیات تاسو پسې پریشان یو. نیکه غریبه پسې بیمار دی، نیا پسې بیماره، موري بیماره، زه بیماره. دړه ناویزان یو، هېڅ پته نه لګي چې دی کوم خوا لاړه کوم خوا لاړه، هېڅ پته یې نه لګي. زړه مو پسې پړک جوي خو هېڅ پته نه لګي، نه چا راته دا مو نه وي چې دی دلته دی، هېڅ چا راته ونه وي چې دی دلته. مورکۍ ته څنګه یې؟ شکر دی، خیر دی. ته کور کې وې؟ شکر دی چې راسره راپاڅېدل، ما ته یې وي مور وي ما ته جامې راکړه، نو ما ورته ویل ځه ورور زویه در کوم دله. موږ سره یې بیا په کټ باندې داسې کټونه مچولو، په هغې کې یې راته چې سره وڅښله. بیا په دې ریډیو باندې لکه خبرې کېدي هغه خبرې وکړې واورېدې او بس ولامبلې او بس بیا ویزې ټایم سرې نو ما ورته 8 بجې دي او بس بیا ووته. بس بیا یو لږ ساعت رادنه شم، ما ورته ویل بل ارسلان نه وي هسې وي بس لاړو ووته. یو پیر ووتو بیا راللی بیا لاړو، څه یې ونه وي چې چېرته ځمه؟ نه هېڅ هم نه وي، هېڅ هم نه. ما ورته ولې نه وي هسې بس لاړو. خفګان خو نه وتې؟ نه نه هېڅ هم نه. په دې یو کال کې هېڅ خبر رانلی؟ نه هېڅ خبر هم نشته. کم دی څوک اړوی نه که نه چې لا شته لا نشته. په انتظار یې چې ور ګړب وکړي نو ورچې ورته هم سترګې چې کله به رادل نه شي. بابو ور چې ګړز وکړي نو څه وی چې ارسلان رالی؟ خو بس شپې خوبونه شتې؟ نو بس کله راشي او کله نه راځي. بس په بیخه بس کله یو کال څنګه تیر شو بابو؟ بس دا تیر شو، بس دغه سخت تیریږي. ارسلان چې کوم ځای موږ ورته هېڅ هم نه وایو، خپل کور ته دې راشي چې دا خوشحالي خپلې کور ته راولي. موږ خو دا ټول کال په غم تیر شو او چې څه وایي هغه به موږ کوو، خو چې دې خدای پاک کور ته راولي په څه خوشحالېږي هغه به کوو. ارسلان شناختی کارت جوړ دی؟ او جی شناختی کارت یې شته دی. دا ورسره و چې تلو؟ نه پرېښی جي، موبایل یې هم پرېښی دی، شناختی کارت یې هم پرېښی دی، لاس کې وړه غوندې بټوه وه هغه یې هم پرېښې ده. په دغه شان ووته، سارې خو ښکلې وي، ولامبل، جامې یې واچولې، سارې دلته چیس کړې او بس وتېرې. 10 منټه پس مور یې وویل چې واپس راننوته او ووته، بس بیا کور ته رانغی. پته نه لګي چې په کوم اړخ ووته. دې خورۍ مې لیدلې، دې خورۍ مې تپوس کړی چې لکه نور کله خو ته موږ سره په دې لار تلې، نن په هغې لار څنګه ځې؟ وایي زه داسې راتاوېږم. بس خورۍ دې ولیدو؟ او دې خورۍ مې ولیدو، د وتې چې نو کله خو موږ سره ته په دې تلې، نن په هغې لار څنګه ځې؟ زه په داسې راتاوېږم، په لنډاکي راتاوېږم، بازار ته به راوځم. د هغې نه پس بیا پته ونه لګېده چې کوم خوا لاړه کوم خوا. داسې غلطو خلکو څه خو یې ناسته پاسته نه وه؟ نه جي بیخي نه، مزدور کاره سړی و، بس د کار شوقي و، کار پسې نشې تماشې هېڅ هم نه. هغه نیکه دونه تریخ دی چې یو سیز ته یې هم نه پرېښودل، هېڅ ته یې هم نه پرېښودل. دا یو کال څنګه تیر شو؟ ډېر ګران تیر شو، ډېر د اور د پاسه تیر شو، ډېر سخت تیر شو. په موږ لکه د قیامت تیر شو دا یو کال. د یو کال کې ما سمه ساه نه ده اخیستې، دونه سخت بیمار. خو بیا مې دې ته نه دي ویل چې زه بیمار یم، کار له مطلب دی بچولو به منډې والې، دې ته مې دا نه دي ویلې. د دې بچي په غم کې زما دا لاس دارې مات شوی دی، بیا مې دې ته غږ نه دی کړی. بس فقین زما دا لاس مات شوی دی، زه 3 ګنټې په دغې هسپتال کې پروت وم، ما له سوخره نه راتلل. بیا مې ورور ته ټلیفون وکړ، ورور مې راغی، نو بیا یو خوا بل خوا منډې تړي والې. بیا د شپې 11 بجې زما د دې لاس اپریشن وشو، کور ته د ساري 9 بجې کور ته راوستم. د غریب فریاد څوک هم نه اوري، زړه مو پسې ستړی شو دې بچي پسې. انشاءالله الله نه به امید ساتو چې ارسلان خدای کور ته راولي. تصویر خو به یي که نه؟ او جي تصویر یې خوشته راوړل، بیا تصویر راته وښایه. ته راشه که نه. ستاسو ارسلان؟ زما جی ماما زوی جی. ماما زوی دی؟ او جی.
تاسو سوي چې پراډ را سره شو او جی افراد را سره شو یوسف جان موږ راغوستو چې دای په پروګرام بس کالونه کېدل چې یو ځای کالونه شو بل ځای نو شو نو عین پس بیا چې موږ پسې ماسوتن ټایم منځ نو شو چې اور عین پس موږ پسې کالو شو سی وي موږ ته وی جی وی هغه زه کراچۍ نه خبرې کوم او پولیس کې مو پولیس دالک موږ دلته نیولې دي غلط خلکو سره ناسته فاسته کولې جی نو خبر سیریس واغشتي جی دوی موږ ته بیا وی چې د دلته نور کسان هم دغه نو ساده د ګجرو غړې دی یو کس یو د مردان دی دا موږ سبا امپورټ کوو دا تاسو موږ ته دای باندې دونه 12000 روپے خرچه راځي نو جی موږ بس نو کنه شو موږ بس شور موږ بس الګ زموږ پیدا شوم ټول موږ راول به په خپل عمر پسې زو خو دې لګ بیا موږ ته چې نه خپل را ضرورت نشته هي تاسو په 2-3 ورځې خرابېږي تاسو راځي راتلو ضرورت نشته زه په خپل پښتون یم او د بټهیل یم او چې دینو هر زما د لنډاکي نه واده کړی دی هر زه د گاونډیګری په تور تاسو سره منډه تړو دغه ګن کپ درته او جی په دغه طریقې زموږ جی 12000 روپے موږ ته ماته جمع کړي نالک پزو سبب زموږ حکومت ته سیډ گاډي درځي دا موږ الته تاسو ته مردان کې سبب شپې 5 بجې په 2 مشپه ملاويږي نو هغه نه پس چې موږ ته 12000 روپے جمع کړو هغه نه پس بیا غنټه پس بیا ما پس کالو کو مې ماته وی چې دا پلاني فارمونه دی دا ډنګري فارمونه برخو را پایدونه خرچ راځي او زه غلط شوم ټوټل شټ کو سونه پیسې درنه والی تقریبا 27000 روپے جی موږ وخت کړو او دا لکم پتهونه دی او جی ارسلان وسمرک دی او جی قدرمنو دا مور بی بی دا پلار دی همیشه د پلار او د مور زړه د کتوي دا بچی ډیر په سختو کې راغټ کی دا د ګیلکار سره دیاړي کول پردې مزدوري کول او بیا هغه بچی چې کله د خواري نوزي او هغه د کور وزي ورکشي د مړ او ژوند پتهونه لګي نن پلارم په سروستر ګجاړي مورم په سروستر ګجاړي پلار وی چې په مسافرۍ کې مو په فیسبوک خبر شوم چې بچی مې ورکته یقینا چې دلته ورګړس کې نو بی او داجی ورته ګوري چې ارسلان بچی مې رالاله او زه دا حقیقت وایم چې دا یو کال په دوی د قیامت په شانتي تیر شي عمر ډیر تیر شي خدا کال ډیر سخت دی ځکه چې دلته ځوان زلمی یو وشکلن بچی ورکته او هغه درد د مور او پلار سره تړلی شوي دی او بیا که دلته زه په خپله بیمار وم دا 2 میاشتونه په کټ پروت وم مشال وی چې یو ورور رابطې کوي د یوې میاشتې نه چې کالو شو هلک ورکتی او راشي اواز را لوچت کې دی نه مخکې سبجان لالم چوت کړی دی نو زموږ مقصد دا نه چې دغه کورنۍ له تاسو نورو دوکه ورکړي د دوی نه په طریقه باندې پیسې ووخئ موږ خو همیشه که دا مایک د هر څه دپاره جوړ شوی دی نو موږ د معاشرې د اصلاح دپاره چوت کړی که دا کیمرا چا د هر څه دپاره جوړه کړې ده موږ پې همیشه د معاشرې ناسور دنیا ته ښودلې موږ پې همیشه د یو غریب اواز شوت کړی دی نن هم درته دا کور خیمه ارسلانه که ته هر چرته یو ژوندی یو دا خپل پروګرام ګورې نو دا مور تا پسې نن هم په سرو سترګو جاړي دغه پلار بې حوصلې شوی دی لارو ته ګوري دته ستا په هر ملګري کې ارسلان ښکاري چې ارسلان به چرتي او ارسلان به کله راشي غریب وی چې لاس مې ماتو 3 غنټې زما خواله څوک نه راتلو په دغه درد به هم دی نه پوهېږي ځکه ستا درد ډېر دی د لاس درد به قلار شي خو ستا داسې درد دی چې دا به هله قلارېږي ستا په دیدن باندې ارسلانه ته که هر چرته راشه کاکا الله به راولي ها ښه جي ورته ووایه که خفه بچیه کور ته راشه بیا ډېر د پسې غپوي کور ته راشه زویه کور ته راشه بچې کور ته راشه ډېر خراب تراب یم زویه کور ته راشه کور ته راشه زویه کور ته راشه بچې کور ته راشه ډېر خراب تراب یم بچې بیمار شوی یم راشه کور ته راشه زویه پته نه لګي چې زه به دې بیا ووینم او که نه کور ته راشه زویه کور ته راشه الله به خیر الله دې ستا ارسلان راولي بیا ارسلان ته ووایه ستا آواز به اوري ارسلان دې کور ته راولي نو ډېرې راویښ چې کور ته راشي چې داسې کم ځای به ودي او خدای دې کور ته راولي نو چې راشي نو ښه به یې ګره یقینا د دې
اوښکو جواب ما سره نشته. دلته د هر سترګو نه د اوښکو سمندر سسیږي. دلته پلار بې بس او دلته مور بې بس ارسلانه. که ته هر چېرته او ته خپل پروګرام ګورې نو ضرور راشه، ځکه پلار دې هم په تا پسې جاړي، مور دې هم په تا پسې جاړي او دا د جړا سمندر باله وچیږي ستا په دیدن باندې. تصویر یې راکړه. دا د ارسلان تصویر دی. دغه پلار په مات ګوډ وجود باندې هر ځای کې د ده سټیکر به م لګولی او هر چاته به جړا فریاد هم کړي چې بچی مې ورک دی. یو کال په دوی څنګه تیر شو دا درد دوی محسوسولی شي، ځکه چې دا د اولاد خاوندان دي، دا پلار دی، دا مور ده. الله دې وکړي چې د دوی ارسلان کور ته راشي. ستاسو د موبایل نمبر خو به یې که نه؟ جی تاسو ووایئ. 0343 91 592. بیا ووایئ. 0343 91 592. نه پس بیا څوک رابطه وکړي چې بچی موږ سره دی او دومره پیسې راکوي، جی ځکه دلته موږ په نوم مسلمانان یو. بالکل زموږ ضمیر دی چې بل مسلمان څومره په غم کې چې نور هم غم ته ورولو ځان له دې پیسې ووهو، خیال کوئ بیا در سره څوک دوکه ونه کړي. صحیح ده جی. زموږ دا مایک ډېر د اخلاص دی، موږ د الله په رضا راغلي یو، ستاسو حق دنیا ته رسو. الله هم قدردان کا د ما د دې بچي دپاره تاسو دونه رالی، الله هم نور هم کامیاب کا، الله هم ډېر کامیاب کا، الله هم ډېر خوشحاله کا، الله هم خوشحاله کا جی، الله هم ډېر خوشحاله کا، الله هم په صحت کې برکت واچوه. قدرمنو په دغه سایډ باندې درته د ارسلان تصویر هم ښکاري او د دې عجزه پلار یقینا د ده زړه سوری دی، دا حوصله بېللې ده، ځکه ځوان جان بچی الله دې دا ورځ چاته هم نه ښي. الله دې په کافر هم دا ورځ نه راولي چې ستا بچی د خوارۍ نه وځي او ناڅاپه په تا غږ وشي چې بچی دې ورک دی او بیا یو کال ته ورته ګورې، لارو کوڅو ته ګورې چې ور د شپې م ګړس کوي، ته د کټه راودانګې چې ارسلان به راغلی. دا ډېر غټ درد دی، دا دې الله چاته هم نه ښي. او ټولو کتونکو ته خواست کوم چې دا ویډیو مخکې شیر کړي. که ارسلان تاسو چېرته م لیدلی نو په دغه نمبر د دې کاکا سره رابطه وکړئ چې دته خپل بچی میلاو شي. د دې سره خپله خپرونه سرته رسوم. د الله په امان. نه کاکا هېڅ هم نه کوو، په الله ګران نه جي لاړو، دعاګانې کوه. مننه لاړو مورې، مننه. اسلام علیکم.